वालेकुम ताज़ा खबर रामा ته شو ثوابي مانکی کی مفتی زلدانی حقانی سے باندې قاتلانه حمله شوی و چې بیا د هغه قاتل موسی گرفتار شوی و. دوستانو اوس مفتی سے خپل قاتل موسی ماپ کو او موسی ته ډیر زیات نصیحت کو. مفتی سے وای مونږ ته موسی پورا حقیقت بیان کو چې موسی په ما باندې حمله ولې وکړه چې په خوري کړي و. موږ هغوی سره ملاقات کو د دې بعد بیا ما دا فیصله وکړه چې خپل قاتل موسی ماپ کما. مفتی سے د موسی باره کې څه خبرې وکړې پورا معلومات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. دا ویډیو هم هغه چې پورا معلوماتونه ځان خبر کړئ. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ. د انشاء الله سره هغه وخت چې موږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. تازه خبر رامخې ته شو ثوابي مانکی کې مفتی زلدانی سے خپل قاتل موسی ماپ ثوابي مانکی کې په مفتی سے باندې قاتلانه حمله شوی و چې بیا هغه نه بعد مفتی سے قاتل موسی گرفتار شوی او مفتی سے وایي چې خپل قاتل موسی نه ماپ کوي لکه چې موسی مونږ ته پورا حقیقت نه بیانوي. خو موسی اخر مجبور شو ټول حقیقت بیان کو. وی وایي د ثوابي منشیات پروش په خپل باندې دا قسمه واقعیا کړی و داسې قسمه حرکت کړو چې ما په مفتی صاحب باندې قاتلانه حمله وکړه. د هغې نه بعد چې کله مفتی صاحب دا خبرې واورېدلې نو ثوابي منشیات پروش سره مفتی صاحب ملاقات وکړو او مفتی صاحب نه معافي نه وغوښتلې. د هغې نه بعد بیا مفتی صاحب دا فیصله وکړه چې خپل قاتل موسی معاف کوم او مفتی صاحب ډېر زیات خوشحاله شو. وی ویل چې په ما باندې به خلک څه تنقیدونه نه کوي ځکه چې زه خلکو لوغې کوم په خلکو باندې خلک معاف کوم نو بیا زه ولې دومره ځان ظالم سازم چې د خپل قاتل نشم معاف کولی. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د انشاء الله سره هغه وخت چې زموږ هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. والسلام.